تاسو څه ګڼئ چې د دې امام حسین کردار نه مونږ ته څه پیغام ملاوي؟ شاہ صاحب څنګه علامه اقبال رحمۃ اللہ فرمائی اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد. اسلام چونکې داسې نظام دی چې دا د انسانیت او د انسان د هر یو ضرورت د دنیا او د آخرت ضرورتونه پوره کول لپاره دی او د سعادتونو حاصلولو لپاره دی. د اسلام څومره چې جهتونه مختلف دي همدغه رنګې د هغې مسایل هم مختلف دي او د هغې د حل لپاره حضرت امام حسین رضی الله عنه چې کوم قرباني ورکړې وه نو نن معاشره کې چې موږ ګورو پاکستان کې کوم زموږ معاشي مسله ده همدغه د یزید په وخت کې هم وه چې یزید به چې دی کوم مال غنیمت مال بیت المال و هغه بیت المال ذاتي مال یې ګڼلو او هغه همداسې استعمالولو. دارنګې په معاشره کې که معاشرتي نن سبا هغه موجود دی تفاوت موجود دی زموږ په معاشره کې د غټو د ورکوټي او د مالدار او د غریب دغه شی چې دی دغه په هغه کې موجود او امام حسین رحمه د هغې د ختمولو لپاره کوشش کړی و چونکې حضور علیه صلات وسلام ځان سره مال او دولت نه یې جمع کړی. دغه رنګ هغې تربیت د حضرت علي رضی الله عنه کړی و چې هغې هم ځان سره مال او دولت نو جمع کړی خپله به چې د ساده زندګي تیروله اوچه ډوډۍ به یې خوړله او خلکو ته چې د خلکو د سهولتونو د دغه دپاره د آرام خیال یې ساتلی و. همدغه تربیت حضرت امام حسین رضی الله عنه هم اخیستی و د حضرت علي رضی الله عنه نه او هغې چې کله وکتل چې یزید کم ظلم کوي په دې مسلمانانو باندې د هغې په مال دولت باندې لګیا دی د هغې عزتونه ختموي د هغې دپاره امام حسین چې دی پاڅېدلو او قرباني ورکړله. نن معاشره کې مونږ ته هم دغه پیغام میلاویږي د واقع کربلا نه چې دا کم معاشي مونږه تفاوت راغلی دی پکې او برابري نشته معاشي مساوات دپاره د معاشرتي مساوات دپاره چې دی مونږ د هغې دپاره کوششونه وکړو که هغه علما کرام دي نو هغې دي په هغه باندې په خپل تقاریرو باندې د خپل وس مطابق چې دی هغې دي وکړي او دغه رنګې که کم چا سره حکومت دی او طاقت دی ورسره هغه د خپل طاقت استعمال کړي او د انسانیت د فایدې دپاره او د آرام دپاره د کوششونه وکړي. دغه پیغام چې دی موږ ټول مسلمانانو ته ورکړلی کېږي او الله تعالی دې وکړي چې موږ د امام حسین رضی الله عنه په هغه نقش قدم باندې مونږ لاړ شو او صحیح د اسلام رخ چې دی او د هغې مخ دا مونږ یورپ ته مخایو نور مسلمانان انسانانو ته مخایو چې خلک چې دی انسانیت ته فایده ورسیږي او څه قسمه چې دی د ظلم زیاتې داسې نظام بیا دوباره مونږ باندې رانشي.